اچھا نو دې ځای کې به مونږ دا خبره کوله که نه چې آیا مطلب مونږ سره چې کوم بکټیریاز وغیره دي صحیح ده نو ازیترومایسین شو نو دا مونږ سره په کم ګروپ کې چې دی نو راځي صحیح ده. اوس دغه شان دي که مونږ ډاکسي سایکلین ته راشو نو ډاکسي سایکلین مونږ سره په کم ګروپ کې چې دی نو راځي. نو دا خبره امپورټنټ ده. ګوره لومبۍ خبره خو دا که نه چې کلیمیډیا ده نو د هغې دپاره خو ته ازیترومایسین استعمال کړ. ازیترومایسین ما وپېژندل چې دا ما سره څه دي پروټین انهبیټرز دي صحیح ده. نو چې پروټین انهبیټرز دي نو د پروټین انهبیټرز دپاره چې دی نو مطلب مونږ دا خبره کوله چې آیا یو به مونږ وي بکټیریو سټیټیک ٹھیک ده او بل به مونږ وي بکټیریو سیډل ٹھیک ده که نه بکټیریو سټیټیک اینډ بکټیریو سیډل. نو دا خبره یو یا خبره یاد ساتئ چې وټ از سټیټیک او وټ از بکټیریو سیډل. سټیټیک ویلی کېږي ټو سټاپ مطلب یو شیز ته سټاپ کې. سیډل ویلی کېږي ډایرکټ کلینګ ٹھیک ده. مطلب د دې خبرې اوس څه دی؟ د دې خبرې مطلب دا دی که نه چې کوم ازیترومایسین چې دی که نه نو دی به څه کوي دی به د بکټیریا ګروت سټاپ کوي ٹھیک ده. او د بکټیریا ګروت به څنګه سټارټ کوي چې دی به وله پروډکشن کموي د څه د پروټینز صحیح ده. نو دا خبره په دې ځای کې چې دی نو یاد وساتئ چې ازیترومایسین او دا ډاکسي سایکلین چې ازیترومایسین چې کوم دی نو دا موږ سره څه دی بکټیریو سټیټیک دی. خو د دې نه پس موږ سره راځي د دې نه پس موږ سره راځي ډاکسي سایکلین. اوس ډاکسي سایکلین موږ سره څه کوي نو ګوره په دې خبره ځان پوه کړئ. ګوره ډاکسي سایکلین چې کوم دی که نه نو دا موږ سره یاد ساتئ دا موږ سره لومبۍ خبره خو دا چې ډاکسي سایکلین موږ سره استعمالیږي په کلیمیډیا په د ټریټمنټ دپاره ټیک ده. خو که موږ دې ځای کې وګورو که نه نو ډاکسي سایکلین به چې دی نو ته به څومره اخلي مین چې کوم ډرګز دي نو دا به ته ټوایس ا ډے اخلي ټیک ده ټوایس ا ډے. موږ چې ورته څه وایو بی ډي وایو صحیح ده که نه چې آیا مطلب ډاکسي سایکلین دی نو ډاکسي سایکلین به ته چې دی نو څومره ټایم به چې دی نو هغه اخلي او د دې ټایمینګ څه دی د دې ټایمینګ دا دی چې آیا مطلب ته به چې دی نو دا څومره ورځو دپاره اخلي. نو ټایم خو مونږ ووایو چې آیا دا مونږ سره څومره ټایم دپاره راځي 7 to 14 days دپاره. نو دغه شانتي ډاکسي سایکلین به هم چې دی نو ته څومره اخلي بی ډي به اخلي او دا 7 نه 14 days دپاره ټیک ده. دې ځای کې ګوره ستاسو ټاپک چې دی نو ختم شو دا کلیمیډیا سره ریلیټډ چې آیا وټ از کلیمیډیا what are the diseases caused by the chlamydia and then the transmission of the chlamydia, then the prevention of the chlamydia and control of the chlamydia and then treatment of the chlamydia. یو خبره دی دی چې دی نو یاد ساتئ ګوره کله کله چې دی نو مونږ سره داسې چل وي که نه چې یو ډیزیز داسې وي چې هغه به ته مونږ سره څه کوې یو د هغې سمټومیټک ټریټمنټ کوي. سمټومیټک ټریټمنټ دې ته وایي چې کوم سمټمز وغیره لکه فیور دی کف دی د دې سره چې دی نو که مثال په طور ستا تبه ده یا په سر د درد دی نو هغې ته مونږ سمټومیټک ټریټمنټ وایو. او یو وی چې هغه مونږ سره څه وي هغه مونږ سره وي مین ټریټمنټ. مین ټریټمنټ مطلب دا چې د دې څه د وجې چې دا ساین اینډ سمټم راښکاره شوي دي نو هغه ټریټ کول. نو په هغې کې دا سره انټي بایوټکس د دې لپاره استعمالیږي ټیک ده. انشاءالله نیکسٹ لیکچر کې به چې دی نو بیا کلاسیفیکیشن آف د سپایروکیټس چې دی نو ډسکس کوو. دا لږ شانتې لانګ ټاپک دی نو انشاءالله دا به ډسکس کوو. ډیزیز کاز بای د سپایروکیټس نو دا ټول به چې دی نو وایي چې آیا دی کې چې دی نو دا gingivitis tissues دی mouth and throat ulceration دی gangrene of the lung دی skin gangrenous lesion دی دا ټول ټاپکس به چې دی نو بیا په هغې کې انشاءالله چې دی نو ډسکس کوو. السلام علیکم.